دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي، لر او بر مې په وطن کې پښتانه وینه بهیږي، پېښور په وینو سور سو او تازه وینه بهیږي، ګرانه اوس کابل ته مه ځه، بس راځه وینه بهیږي. یو پښتون وزیرستان کې، بل پښتون بلوچستان کې، دواړه مړه سو په ارمان کې، د وختونو په زندان کې، په دې ګرد پښتونخوا کې، په کابل او پکتیا کې، د ورځې په رڼا کې ښه ښکاره وینه بهیږي، لر او بر مې په وطن کې پښتانه وینه بهیږي او تازه وینه بهیږي. که له پښتو شاعرۍ سره لږ هم ذوق لرئ، نو د دغه نظم خالق او د پښتونخوا ځوان شاعر بختزاده دانش به مو ارومرو په زړه راورېدلی وي. ښاغلی دانش، دا وخت له ما سره دی، ستړی مه سئ او خدای مو راولي. ډېره مننه سري صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښاغلی دانش، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې په پښتو شاعرۍ کې مو دغه نوی طرز له کومه راوړ، له څه مو و؟ یو شعر را یادېږي چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه ده، دا کیسه ګورې د بره د باچا. اکثر من دا خلک تپوس کوي، خاص کر د نظم په حواله باندې، چې دا نوښت دی یا دا نوی سټایل دی، دا د کوم ځای نه راوړ. ما کله د نظم د لیکلو داسې شعوري هڅه نه ده کړې. په دې هم پوهیم چې زما کوم نظمونه دي، خاص کر نظمونه چې کوم دي، مشهور نظمونه چې دي، نو دا د نظم چې کوم قالب دی یا کوم ساخت دی یا کوم روایت دی، دا د هغې نه لږ جدا دی. نو ما یې څه شعوري هڅه نه ده کړې، خو یو دا وي چې زه په خیال باندې مې زیات لکه توجه وي، خیال شروع شي، د لفظونو جامې واغوندي، بس چې په کوم ځای کې ختم شي، نو بیا یې ګورم نه چې دا څو بنده دي، څو مصري دي، څه حساب کتاب دی، خو چې په کوم ځای ختم شي په هغه ځای ختم. یو بل شی دا هم دی چې تاسو کله په سټیج باندې ودرېږئ، نو تاسو کاغذ ته یا موبایل ته یا خپلې کتابچې ته ګورئ، نه چې کتاب. اکثره شاعران نه وي چې خپله کتابچه ګوري، کاغذ ته ګوري او شاعري ته یې وایي، تاسو یې زباني وایاست. پوښتنه مې دا ده چې آیا تاسو چې کله جوړوئ نظم یا شعر، نو په ذهن که یې جوړوئ که هلته یې هم لیکل کوئ که نه؟ ډېره عجیبه خبره ده چې ما کله تر اوسه پورې خپل یو شعر هم نه دی لیکلی، چې کله یې جوړوئ هم نه؟ جوړه مې هم ما نه دی لیکلی. کله کله فیسبوک په پاڼه باندې چې کله زه په خپله لیکم، په هغه ټایم کې مې لیکلی دی. نور ما شعر تر اوسه پورې لیکلی نه دی. څومره چې د نظمونه دي، د اوږده اوږده نظمونه، دا خو لیکل کېږي هم نه. بل دا چې د پاڼې نه وی، نو دا په څومره ټایم کې وی. نو دا دی چې دا ما بس د الله پاک مهرباني ده، حافظې هم راله خرا کړې ده. نو داسې نه چې صرف ما ته خپل شعر یادي، ما ته پردی شعر هم ډېر په مینه یادېږي. ښه، او ستاسو یو شعر دی وایي دغه سر دی دا تنه ده دا پښتون دی، دغه سر دی دا تنه ده دا پښتون دی، هو جي بالکل قتل عام دی او شام دی. ستاسو په شعرونو کې چې ما وکتل تر ډېره پورې ښه جي، او جي، نه جي، که نه، دا ډېر دي پکې. ښه به نه وایي چې دغه سیمه ییز توري تاسو پکې لږ کارولي وای، او هغه توري چې هغه په ټول لر او بر کې پښتانه پرې پوهېږي او ورسره بلد وي. مطلب یې دا دی چې یوازې معیاري توري کوئ، ښه به نه وایي دا چې دغه سیمه ییز توري پکې کاروئ تاسو، که نه د دې جلا خوند دی چې تاسو یې؟ زما شعر زما پیغام دی او خام، زما شعر زما پیغام دی او خام دی، او جي مینه ده الهام دی او خام دی. خبره داسې ده چې ما کله هم د لفظونو د دې تورو لکه داسې څه د دې د راغونډولو، د دې د منتخب کولو کله څه هڅه نه ده کړې، خو بس چې څه مې ذهن ته راځي هغه وایم، بس شعرونه ته جوړېږي، خلک یې خوښوي او عوام ورته کوي. یو بل شعر ستاسو دی وایي چې د مودو نه په عذاب یم، ته ویې واه واه، زه ویم غرق یم خراب یم، ته ویې واه واه، زه ویم کور د پښتون ړنګ سو، ته وایې ډېر ښه، زه ویم سوی یم کباب یم، ته ویې واه واه. خو پوښتنه دا هم ده دانش صاحب چې تاسو شاعرانو ته که څوک واه واه ډېر ښه او نه وکړو، نو بیا خو هم نه پرېږدئ تاسو موږ؟ نه، واه واه خو موږ دپاره هم ضروري ده. یو زما یو بل شعر دی چې زه به شعرونه ویم، ته واه واه کوه، نور به په منځ کې مو څه نه وي د خیره. واه واه هم ضروري، خو کله کله داسې وي چې شاعر غواړي هم بعضې خبره ضروري وي که نه. واه واه خو لکه ضروري ده په دې کې، خو بعضې ملګري ما ته وایي چې تا ته موږ واه واه نه وایو، خو کله کله شاعر دا هم غواړي چې یاره زه څه وایم په دې باندې، که دا خبره د عمل جوګه وي نو چې په دې عمل هم وشي، یوازې په واه واه خو کار. دلته که موږ وګورو پښتونخوا کې ډېری ځوانان ستاسو مینهوال دي، پیغلې او ځوانان، او وجه یې همدا هم ده چې تاسو په خواله رسنیو باندې ډېر مشهوره یاست، تاسو هر نظم ډېر ځلې وال شعر سوی دی او ډېرو خلکو کتلی دی. پوښتنه مې دا ده چې د ځوانانو ولې دومره در سره مینه کوي، د دې لامل وجه څه ده؟ دې خو یو دوه خبرې دي، یو خو دا چې زه په خپله هم داسې بوډا نه یم، ځوان یم. بله دا خبره ده چې زما ژوند دغه ځوانانو سره، بلکې ماشومان هم زما شاعري خوښوي، هغه چې لکه سکول ته ځیم نه، ماشومان ما ته یې اورېدلي دي. د دې وجه ما ته یو دا ښکاري چې یو خو زه د ځوانانو سره لکه زما ټول ژوند تېرېږي، پوهنتون کې هم لکه د سهار نه واله تر 12 بجو پورې د سټوډنټس چې کوم دي زما دا راځي، هم کلاس مې هم د هغوی سره، بیا
هفته اتوار چې په کلي کې چې کوم د جمعه هفته ورځ زما نو هغه هم زما سکولونه دي نو دغه ټایم هم د ماشومانو سره تېرېږي نو زیاتتر زما تعلق چې دی دا د ماشومانو سره دی د استادان د ځوانانو سره دی او خبرې هم د هغوی وي نو ځکه ممکن ده چې دغې وجې نه په هغوی باندې دغه ښې لګي بله دا خبره ده چې ځوان دا د معاشرې دا د ډېر زیات لکه بنیادي لکه اکایم ده او دا لکه اهم څه ورته وایي جنډر دی که نه لکه یوت چې دی نو دا ډېر زیات د قوم د پرمختګ دپاره لکه دا لازمي حصه ده د معاشرې نو دا خلک چې څه لکه څوک څه خبره کول غواړي یا څه بدلون راوستل غواړي دغه خلک سړی ټارګېټ کړي نو زما خیر دی چې سړی خپل مقام ته ډېر په اسانۍ رسي او تاسو د انګلیسي ژبې استاد هم یاست هلته په پوهنتون کې په دیر کې یاست تاسو پوښتنه مې دا ده چې تاسو له پښتو ما سوای په انګلیسي کې هم شاعري کوئ په اردو کې هم کوئ که نه یوازې پښتو کې شعر ما په شروع کې په اردو کې شاعري کوله بیا مې څه وخت کې بیا چې انګلیسي شاعري پایل مې لږ اردو کړی دی په شروع کې ما په اردو کې نه ما په اردو کې کوله بیا ما په انګریزي کې مې شروع وکړه خو بیا مې وروسته محسوس کړی چې یاره زما خیال دی بسین صاحب یو ځل یو خبره کوله چې شاعري په هغه ژبه کې پکار وي په کوم کې چې سړی خوب ویني نو ما چې کوم خوبونه لیدل دي ما په پښتو کې لیدل دي او کوم خوبونه چې وینم هغه د پښتو لپاره وینم نو زه یم چې یاره پښتو کې شعر کوم نو اول وارې اردو ولې وجه یې همدا تعلیمي نصاب دی چې زموږ دی دلته په پاکستان کې ځکه چې موږ اول وارې اردو زده کوو هر لوست لیک لوست په اردو کې کوو وجه یې همدا وه که څه بله وجه وه چې تاسو اول شعر دغه هم وجه او بل دا وه چې ما پښتو د بدقسمتۍ نه زمونږ خو په نصاب کې زمونږ په سکولونو کې پوهنتونونو کې په سکولونو کې خاص کر په دغه ډول باندې خو پښتو لازمي نه ده که نه نو ما هم دا بدقسمتي ده چې ما هم لکه دغه پښتو په کتابونو کې نه وه ویلې اردو مې لږه ډېره ویلې وه په نصابونو کې راته ویلې وه او لکه بس دغه هم یو وجه وه چې اثرات یې ډېر وو او بخسره دانش صاحب شعري ټولګه مو تر اوسه پورې ولې نشته په دې ځای کې زه جواب کې زر ځای غلی کېږم دا راته پته نه لګي چې ولې نشته خو اوس پې نه ګر سره تاسو د لیکنو دومره کرکه اصل کېږي کې دوه خبره دا ده یو خو دا دی چې زه لیکل لکه راته ډېر ګران تاسو دي شاعري ټوله زباني ده ما ته او که نه بل ما لیکلي نه دي که ما لیکلي وی نو لکه بیا به ما زر زر راټول کړي وی چاپ کړي به مې هم وی خو لکه ما لیکلي نه دي اوس لیکلو ته کېناستل غواړي نو دغه یو مسله ستاسو ډېری پښتانه او پښتنې مینهوالې دي که نه ستاسو شاعري نظمونه ډېر خوښوي خاص کر په خواله رسنیو باندې د تاسو پوښتنه دا ده چې بختزاده دانش کوم شاعر یا کوم سندرغاړی یا سندرغاړې یا شاعر خوښوي زما شاعري هنر دا دواړه خوښ دي دا ماته ډېره ګران دي چې زه یو خاص کس یاد کړم په شاعرۍ کې استادان چې کوم دي د باباګان چې دي دوی ته د عقیدت طرحه ده د دوی سره مینه لرم غني بابا دی خوشحال بابا دی رحمان بابا دی حمزه بابا دی بیا په دې موجوده کې دا کوم مشران استادان شاعران دي پروفیسر ډاکټر عباس میرزوی صاحب دی ساحل صاحب دی استاد محترم اظهار الله اظهار صاحب دی نو دغه مشران دي دوی نه زده کړه کومه او شعر مې یو شاعر هم داسې نشي لګي چې په ما ښه نه لګي په هر شاعر کم از کم یو شعر دوه هم په غزل کې خو یو شعر داسې وي چې د انسان خوښېږي نو لولم ټول چې موقع راته میلاویږي او مشران او زموږ د بي بي سي کتونکو اورېدونکو ته که یو خپل شعر یا نظم راته واوروې بالکل تازه غزل درته وایم چې د هغې نه مخکې یو دوه شعرونه ویم چې که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي یا جنتي شي د محراب ژبه شي حد به وشي او موږ پښتانه یو په خوږه خبره سر ورکوو موږ پښتانه یو په خوږه خبره سر ورکوو که لږه نرمه د جناب ژبه شي حد به وشي غزل درته وایم چې خبرو کې شروع شي قصیده رانه اوږده شي خبرو کې شروع شي قصیده رانه اوږده شي جانانه ستا په حسن تبصره رانه اوږده شي مننه او مقطع رانه لنډیږي او مطلع رانه اوږده شي مقطع رانه لنډیږي او مطلع رانه اوږده شي یارانو په نظمونو کې کیسه رانه اوږده شي او د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهه یم جانانه د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهه یم جانانه خو خیال چې زورور شي چې چپه رانه اوږده شي او خبره چې مې لنډه وي جو دوه ټکي په کار کم خبره چې مې لنډه وي جو دوه ټکي په کار کم خبره چې اوږده وي جو اوږده رانه اوږده شي جانانه چې را نشي روژه ماتي له والله چې جانانه چې را نشي روژه ماتي له والله چې بیا هېڅ مې زړه ته نه کېږي روژه رانه اوږده شي او دا خلک وزګار نه وي او زما کارونه هم وي
دا خلک وزګار نه وي او زما کارونه هم وي خو خبره مې خوږه وي جو خوږه رانه اوږده شي او لهجه مې د روجۍ ده په ما ګرانه د یارانو لهجه مې د روجۍ ده په ما ګرانه د یارانو په شیر کې مې سکته شي او سکته رانه اوږده شي او ادب ته د مذهب چشمو کې ګورم نقاد یم ادب ته د مذهب چشمو کې ګورم نقاد یم شاعر رانه کافر شي او فتوا رانه اوږده شي او دا ځکه ځان ساتم د یې قربان نه زه دانشه دا ځکه ځان ساتم د یې قربان نه زه دانشه قربان رانه اوږدېږي او ټپه رانه اوږده شي. ډېر په زړه پورې ډېر په زړه پورې. بخزاده دانش صاحب کور مو ودان او ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو یو جهان.